جاری ساتي او د دې چې کوم نوې نسل را روان دي د هغې اصلاح به ورپسې نو دا د الله تبارک وتعالی دا طریقه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وړاندې په تمامو انبیاء کرامو کې دغه طریقه وه په دې وجه باندې په یو وخت کې به ګڼ پیغمبران موجود وو ګڼ شمېر انبیاء کرام به موجود وو لکه قرآن پاک کې اوله پاره کې موږ او تاسو ویني چې دې بني اسرائیلو 240 انبیاء کرام دا په یو ورځ باندې شهیدان کړي دي دې نه دا معلومه شوه چې یو وخت کې ګڼ شمېر پیغمبران به موجود وو یو خاندان کې ګڼ پیغمبران په یو کور کې به موجود وو ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی د هغه دواړه زامن دی د ابراهیم علیه السلام وراره لوط علیه السلام پیغمبر دی نو په یو کور او یو خاندان کې الله ګڼ پیغمبران دا په یو وخت باندې پیدا کړي دي نو ګڼ شمېر پیغمبران وو دې هر پیغمبر ته یو قوم او یو خصوصیت دی چې کوم شارحینو د مشکات د نبی علیه السلام تقریبا 40 خصوصیات بیان کړي دي په هغې کې یو خصوصیت نام دی چې بعثت الی کافة الناس چې زه الله د تمام انسانیت دپاره پیغمبر رالېږلی یم زما نبوت دا عالمگیر دی د قیامت پورې چې څومره انسانیت را روان دی